السلام علیکم. زموږ چې کوم یو ټي آی والا ویډیو و هغې کې یو بل ملګري دی، هغه نوم خو یې کلیر نه دی، داسې هېڅ عجیبه نوم دی د دې اکاونټ. کمنټ یې کړی السلام علیکم ډاکټر صاحب، ما ته سخت تکلیف وي په تشو امتیازو کې بالکل یې سارولی نه شم. دې باندې زموږ یو بل ملګري هم موږ ته انباکس کې پرسنلي میسج کړی و، هغې ویل چې یاره ما ته ورکټیو بلیډر دی. نو آلموسټ امتیاز یې نه سارېږي یا نه شي سارولی، نو په دې کې عموما زیاتره په ینګ خلکو کې دغه ورکټیو بلیډر انوالف کېږي. ورکټیو بلیډر به موږ څنګه پېژنو چې دا موږ ته ورکټیو بلیډر کمپلینټس دي. یورین ارجنسي چې اچانک یې انسان ته محسوسېږي چې یاره ما له تشو امتیازې راغلی دي، یا تشو امتیاز په باره کې تش سوچ هم کوي، نو بیا واشروم ته ځان نشي رسولی او هغه کپړې دې بېلمازه کېدی شي. په 24 غنټو کې د اتو پیرونه زیات کم خلک واشروم ته ځي، نو دغه هم په دې کې راتلی شي، دغه هم ورکټیو بلیډر کې کېدی شي. نیکټوریا هغه کنډیشن چې د شپې خامخا یو ځل دوه ځله تشو امتیازو ته پاڅېدل، د شپې په ټایم کې پاڅېدل راځي. هغه خلکو ته څلورم نمبر ارج انکانټیننس هغه کنډیشن دی چې په کوم کنډیشن کې انسان ته امتیازو سوچ راتلل او غیر ارادي طور د هغه نه کپړې بېلمازه کېدل یا د هغه نه کپړې ګنده کېدل، دا پکې راځي. څنګه چې موږ مخکې خبره کړې وه، کازز د دې مختلف وجې کېدی شي، وجې د دې مختلف کېدی شي. په هغې کې زموږ سره یو بلیډر مسلز ور اکټیویټي ده، چې کله زموږ بلیډر مسلز دي هغه ډېر زیات فنکشن کوي یا ډېر زیات کار کوي. نرو سیګنل ډایس فنکشن دی چې کوم نرف دي او هغه کوم سیګنل ورکوي، کوم میسج ورکوي زموږ بلیډر ته، نو هغه نارمل نه وي. نیورولوجیکل کنډیشنز کې هم کېدی شي، په هغې کې زموږ سره پارکینسن ډیزیز شو، ملټیپل سکلیروسس شو، سټروک چې چاته شوی وي هغې ته دا کېدی شي. یو ټي آی هم په دې کې یو سبب کېدی شي، د یورینري ټریک انفیکشن د وجې نه هم دغه کېدی شي. هارمونل چینجز په هغې زنانو کې چې کوم مینوپاز ته تللي وي یا د هغې عمر د 40 سال 45 سال نه اباو شوی وي، اباف 45 یا 50 ایرز وي، او هغې کې مینوپاز طرف ته تللي وي، مینوپاز شوي وي، نو هغې ته هم دا کمپلینټ کېدی شي. بلیډر ابنارملیټیز هم پکې راځي چې کله زموږ بلیډر ابنارمل وي، فار ایگزامپل سټونز شوي وي په بلیډر کې، ټیومرز شوی وي، یا بلیډر کې سیسټایټس شوی وي، سیسټ شوی وي، ډیابټیز کېدی شي، شوګر کېدی شي، د شوګر د وجې نه هم دا تکلیف ورکټیو بلیډر کمپلینټ چې کوم دي دا راتلی شي موږ ته. انلارج پراسټیټ ان مین چې کوم نارینه دي په هغې کې انلارج پراسټیټ کېدل یا پراسټیټ سایز دا د نارمل نه سیوه کېدل، د هغې د وجې نه دا تکلیف په پراسټیټ کې هم موږ ته جوړېدی شي. لایف سټایل فیکټر په دې کې کېدی شي، ایکسیسیولی کیفین یوز کول، هغه خلک چې ډېر زیات کیفین استعمالوي، الکوهل استعمالوي، فلویډ انټیک یې سیوا وي او هغه په بلیډر باندې تکلیف یا پریشر سیوا کوي. ریسک فیکټر کومو خلکو ته دا زیاتر کېدی شي یا خطره چاته کېدی شي چې کوم خلک ایجنګ وي، مطلب عمر یې زیات شوی وي، د هغې بلیډر مسلز چې کوم دی دا کمزوري شوي وي، نرو فنکشن کمزوری شوی وي. اوبیسټي کوم خلک چې موټاپې شکار وي یا وزن یې ډېر زیات وي هغې ته دا وجه کېدی شي. پلویک فلور مسل ویکنس یا چې کوم زموږ پلویک فلور دی د دې چې کوم پټې دي یا مسلز دي دا کمزوري شي، د هغې د وجې نه کېدی شي موږ ته. که ټریټمنټ طرف ته موږ راځو، نو په هومیوپیتیک کې ورته ډېر بهترین ټریټمنټ ښیم، خو د هر مریض دپاره مختلف پروټوکول کېدی شي، مختلف ټریټمنټ کېدی شي. په هغې کې زموږ سره اسیډ اګزالک ډېر بهترین میډیسن دی چې د ډېرو کمو خلکو به دې ته اکسس کېږي یا سوچ پې کېږي، او دا په دې کې ډېر زیات فایده کوي. هغه خلک چې کله تھنک اباؤٹ یورینیشن او د ده نه بیا مطلب د تشو امتیازو په حوالې سره سوچ او د هغې سره کپړې بېلمازه کېدل یا واشروم ته امتیاز نشي رسولی. سبل سریلیوټا هومیوپیتیک یو میډیسن دی، دا چې کوم زموږ پراسټیټ ګلینډ دی د هغې په سایز کې هم ډېر ښکلی کار کوي، چې کوم مسلز دي پیلویک فلور مسل دي دا مضبوطوي. د دې سره سره ورته یو ایکسرسایز ښیم، د دنیا شی میډیسن دی، خو بهتره به دا وي چې د ټریټمنټ لپاره تاسو کوم قریبي هومیوپیتیک ډاکټر وي هغې سره تاسو رجوع کوئ، هغې ته علاج کوئ، انشاءالله تاسو پیدا کېږي. یو ایکسرسایز درته ښیم ډېر زیات کارآمد ایکسرسایز دی، کاینډلی که څوک پرې نه پوهېږي نو هغه ځان لپاره مطلب دا تاسو په نیټ کې هم سرچ کولی شئ، څومره میل فیمیلز دي هغه دا ایکسرسایز په غور سره وګورئ. بلکې زه کوشش دا کوم چې په دې ایکسرسایز باندې بیا یو ویډیو هم جوړه کړم او د دې بینیفټس چې کوم دی تاسو ته هم ښیم. کیګل ایکسرسایز چې ورته ویلی شي ډېر زبردست رزلټ ورکوي، ډېر ښکلی ریسپانس ورکوي، د ډېرو دوایو نه زیاته فایده په دې کې کیګل ایکسرسایز ورکوي. کوشش به کومه چې کم خلکو ته د کیګل ایکسرسایز ضرورت وي، دا په میل کې په سیکس کې کار کوي، په پراسټیټ انلارجمنټ کې کار کوي، هیمورایډ کې یا بواسیرو کې کار کوي، یا پیلویک فلور مسل چې کله چا کمزوري شوي
نو پای کې کېږل اکسرسایز زموږ سره ډېر زیاته فایده کوي انشاءالله کوشش به مې دی چې نیکسټ ویډیو په کېږل اکسرسایز باندې جوړه کړو سو زه پر دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان